هغه غریبانان تلاش کوي چې د چا دا کیفیت دی چې بای کته باندې جو کټوي باندې او کته لاندې جو کټوي لاندې بای که دیاری وکړه مزدوری وکړه جو صبر راشي که تنخواه واغستا جو صبر راشي که و نشوا جو دا غریب چې کم دی بیا چاته سوال وکړي یا به چا نه قرض راخلي صحیح ده نو داسې خلک تلاش کوي زموږ په معاشره کې د دنیا غریبانان دي دغه غریبانانو لا صدقه فطر سرسایه ورکو کله ورکول پکار دي ډیر مولیان زه په فیسبوک باندې اورم هغه وایي چې بای د اختر پشپه به ورکي یا د اختر د مانځه نه مخکې به ورکي نو بای ځینې مسلو ته لږ د عقل نوم کار اخیستل پکاري وستا د اختر پشپه باندې یا د اختر په سهار اکثر خو د اختر د شپې پته نه لګي مړه مونږ ته پکې پته نه په سټه باندې اعلان وشي جو مونږ ته پکې بلکه شته او نشته جو ټول هغه شپه په دغه سخته کې تیر شي یا تا ولا شپې ورکړو یا سهار ورکو نامه غریب بخپلو بچو له کپڑے د کم طرف راوړي هغه به د رزق د کم طرف راوړي کم از کم هر کور کې دا خلک غواړي چې یاره زه سهار خپلو بچو له سغله خو تیاره کم کنه او ټول ماشومان دا د یو بل سره سیالي کوي زمونږ کره تالې راغی زه به مونږ کره تالې وړم ماشومان خوشحالېږي اوس داسې ماشومان دي چې د هغو کره تالې را روان دي دا خبره ګورې ښه سنجیده واورو داسې ماشومان دي چې د هغو کره تالې را روان دي خو د دو د کور نه چا کره تالې نشي تللی ځکه چې دو خپل پخلی نه دی کړی د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت له څه جواب ورکړو زه خو قسمه قسم خوراکونه کوم ما خپل بچی د ګوتې نه نیولی دی او په بازار کې ګرځوم په میګا مارټو کې ګرځوم او یو دکان ته وردن نه کوم بل دکان ته وردن نه کوم خو ما چرته داوا نه وي مونږ امروز یو زه ته تللو ما سره مې دا زوی دا خبره دا صرف دغه لپاره کوم نور مونږ ځان له غریبانان خلک یو زموږ سره هیڅ نشته خو صرف د دې لپاره کوم چې بای مونږ له داسې خلکو احساس کول پکار دی مونږ په هغه لاره باندې تلو مخامې او هر سړی په دې کې و چې چکر ځای وکړه نو هر سړی په دې کې و چې یاره د رزق یو ځای ته ورسو دسترخوان خور کو ملګري یو ټول چې کینو نو ما یو ماشومه پکې ولید هغه ماشومه ناسته ده او پاپړ یې خواره کړي دي پاپړ اوس په شاپورو کې بند کړي دي او دغه شان ماشومه ناسته ده نو موږ هر سړی خپل خوشحاله و مام ډونګی اخیستې ده بلم ډونګی اخیستې ده او بهی روان یو چې موږ چکر لځو او دلته به کینو د سیند په غاړه باندې خوراک وکړو یاره قسم به الله ما چې هغه ماشومې ته وکته که نه او د هغې هغه زیات نه زیات هغه پاپړ زیات نه زیات چې ډېر حد نو 15-20 پوڼی نه وی نو एकदम زما دا قدمونه نه دي دا داسې ون خطا چې دا ماشومه هم د چا بچی دی که نه دا هم د چا لور ده که نه او دا ماشومه ناسته ده دا د اذان ته لږ ټیم دی او دا ماشومه ناسته ده په دې انتظار ده چې څوک به راشي او زما نه به دا پاپړ واخلي دا پاپړ به د ورځې دا څونه خرڅ کړي زیات نه زیات چې خرڅ کړي د 1000 روپو به خرڅ کړي د 2000 روپو به خرڅ کړي دا به پکې وګټي څه مې ګوره مونږ څونه په سور کېو څونه په مزه کېو ما هغه ماشوم ته مې بچی ورشه مې لږ پاپړ ځان له واله دغه جنۍ نه زما زما ته ما خو پاپړ نه یې خوښ مې خدای پاک زه ته څه ویم بیا مې هغه خپل زوی سیټ ته کو پوهه مې کو ما دې بچی د دې پاپړو مقصد دا نه دی چې ستا پاپړو درله شوي خو د دې مقصد دا دی چې دغه ماشومې مدد وشي که زه ورله داسې ورکوم چې دا واله بچی 50 روپۍ دا واله بچی 100 روپۍ نو دا ماشوم به په سواله دده شي بیا به خوی خراب شي بیا به صرف سوال کوي خو که چېرې د دې نه موږ دا سوداګانې اخلو او د هغې قیمت وله سیوا ورکو د هغې قیمت 50 روپۍ جوړېږي زه وله 100 ورکوم یقینا چې دا ډېره لویه ګټه ده د داسې کورونو غم وکړو د داسې کورونو غم وکړو فکر وکړو چې بھائی زما په ګاونډ کې داسې دی نو ها مولانا صاحب وایي چې بھائی تاسو د اختر په شپې ورکئ یا د اختر په ورځ ورکئ نو زه دا وایم چې بھائی بهتره خبره دا ده ښکلې خبره دا ده چې د اختر نه یې مخکې ورکړه روژې میاشت شروع شوې ده په هره ورځ کې دې ورکړه که په 2مه روژه دې ورکړه که په 3مه دې ورکړه که په 15مه دې ورکړه خو زه وایم د اختر نه یې دومره مخکې ورکړه چې دغه غریب سړي پې ځان له بچو له خو پیسه وکړي که نه هغو له خو پې پیزار وکړي که نه هغو له خو پې جامې وکړي که نه زما بچی ما ته بابا ما له 2 جوړې زه ورته یم 2 نه 3 درالم مړه زما بچی ما ته بابا ما له جوړوم او پینټ شرټ هم هلکه پینټ شرټ ډلوم هلم راځه سوټ ډلالم څه دې خوښ دي خو ما دا سوچ نه دی کړی چې زما په ګاونډ کې داسې غریب سړی شته چې د هغه په دې روژه کې دیاري نه ده لګېدلې که د هغه نه بچي دا مطالبه وکړه چې بابا ما له جامې واله
مال سوټ والا، مال بوټان والا، مال پیزار والا. نو که د هغه پلار وس نه کېږي